ذوالحجې مبارکه عشره شروع ده. دوه خبرې په دې کې ډېرې اهمې دي چې بعض عبادات داسې دي چې هغه صرف او صرف په دې عشره کې هغه ادا کیږي او په بل کال کې چرته هم داسې شپې ورځې نشته چې په هغې کې دا عبادات ادا کړی شي. په هغې کې یو حج د بیت الله دی او دویم په دې عشره کې لسم د ذوالحجې باندې چې کوم عظیمه قرباني عظیم عبادت ادا کیږي هغې ته قرباني وایي. زموږ استاسو موجوده حالات د بدقسمتۍ نه داسې دی چې ډېر مسلمانان نارینه زنانه په هغوی باندې قرباني واجب وي خو مختلفو حیلو حوالو سره ځان د قربانۍ نه د بچ کولو کوشش کوي. حقیقت دا دی چې دغه قرباني زموږ استاسو د خپل ځان د خپل اولاد قایم مقام دی چې د هغې په ځای باندې مونږ او تاسو د قرباني د الله رب العالمین په حضور کې پیش کوو او دغه قرباني چې کله پیش کړی شي د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کله د دې قربانۍ د وینې لومبۍ قطره ځمکې ته پرېوځي د هغې نه مخکې الله رب کائنات د بنده تمام ګناهونه معاف کړي. نو چې کله یو مسلمان معمولی محنت او کوشش سره ځان لږ معمولی لنډ تنګ کړي او د قرباني د عظیمه فریضه د خپلو آدابو سره ادا کړي، صرف دا ظاهري د وینې تویولو نوم نه دی بلکې دې شاته یو جذبه پکار ده. هغه جذبه دا ده چې د الله رب کائنات په محبت کې د الله رب العالمین د دین سربلندۍ دپاره د الله حکم ژوندی کولو دپاره د خپل د دې څاروي د وینې تویولو په شانتي که د خپل جان مال اولاد د هر څه قربانۍ نوبت راشي چې مونږ د هغه قربانۍ دپاره چې دی ذهنن تیار یو. د دې شاته دا یو فلسفه ده چې کله دا قرباني د الله رب العالمین په حضور کې پیش کوو پکار ده چې د دې جذبه او دا درد او دا سوچ او دا عشق او محبت د دې شاته موجود وي. او دویم دا قرباني مونږ او تاسو دا سبق راکوي چې مونږ د حضرت ابراهیم علیه السلام په اتباع کې د نبی علیه السلام په اتباع کې دا سنت ژوندی کوو. د ابراهیم علیه السلام په شانتي د خپل د اولاد تربیت وکړو. څرنګه چې ابراهیم علیه السلام د خپل اولاد داسې تربیت کړی چې کله هغه ورته ووایي چې د الله رب العالمین حکم دی چې زه تا ذبح کړم هغه ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان تا ته چې کوم حکم میلو د سر ته ورسوه، ستجدني ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله د الله خوښه ته به ما د صبر کوونکو نه به بیا مومي. دا جذبه په اولاد کې څنګه پیدا کیږي، داسې اولاد پرورش څنګه کیږي؟ یہ فیضان نبوت تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل علیه السلام ته دا زویتوب چا ښودلی؟ دا د اولاد تربیت غواړي، اولاد ته دا څیزونه ښودل غواړي، د اولاد ذهن سازي غواړي، د اولاد اصلاح کول غواړي. نو لہذا دا مبارک عشره د الله رب العالمین د عبادت عشره ده، د ذکر فکر عشره ده. په دې کې یو شپه یو مؤمن بنده چې قیام وکړي الله رب العالمین د شب قدر د لیلة القدر د عبادت عمره ثواب ورکوي. یو روژه وساتلی شي الله رب کائنات د یو کال د روژې اجر و ثواب ورکوي. نو چې څومره د دې عشرې فضیلت دی هغه عمره په دې مبارک عشره کې ګناه کول هم لوی جرم دی. یو طرف ته د عبادت اجر و ثواب زیاتېږي، ورسره د دې مبارک عشرې توهین کول، په دې کې د ګناه ارتکاب کول دا هم لوی جرم دی. نو موږ او تاسو په دې مبارک عشره کې خصوصا د ګناهونو نه ځان بچ وساتو، رب کائنات طرف ته متوجه شو، د ذکر الله د الله د ذکر کثرت کو، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. د دې ورځ چې هغه کثرت کو ذکر او فکر سره د الله په عبادت سره موږ او تاسو د عشره تیر کو او دا قرباني پیش کو. الله رب العالمین د موږ او تاسو ته عمل